السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. جناب مفتی صاحب یو سوال کوم. نن سبا دا اکاونټونه جوړیږي جاز، یوفون، ورید، زونګ باندې. په دې باندې تاسو مونږ له هغه راکوي اضافي اس ام اس او ملټونه راکوي. جناب مفتی صاحب دا اس ام اس او ملټونه جایز دي که ناجایز؟ او مفتی صاحب تاسو دویمه شکریه دا ادا کوو چې تاسو یو چینل یوټیوب هغه جوړ کړی دی په مفتی اکرام الله جنیدي صاحب باندې. په هغه باندې مونږ تاسو ته مختلف قسم سوالات ارلیږو، هغو مونږ ته ډېر په اسانه باندې جوابونه میلاویږي. تاسو ډېره شکریه ادا کوو. دوستانو څنګه تاسو ته معلومه ده چې زمونږ یوټیوب چینل باندې د ډېرو ملګرو سوالات رالیږلي دي، د هغې نه به چند سوالات مونږ رااخلو. زه کوم نمبر تاسو په سکرین باندې وینئ دا وټساپ باندې تاسو خپل ویډیوګانې راسینډ کوئ او راسینډ شوي دي، او زمونږ د افیشل پیج د فیسبوک والا په هغې باندې مسنجر باندې هم تاسو خپل ویډیوز موږ سره شریکولی شئ. په هغې کې خپل سوالات تاسو ریکارډ کړئ. موږ سره نن چې کومه ملګري پوښتنه کړې وه چې د نن سبا چې کوم جوړیږي مختلف یوفون کې، دارنګې ټیلینار کې، جیز کې کم ځان دپاره اکاونټونه کولاویږي، په هغې باندې بیا خاص مقدار باندې پیسې چې پکې واچولی شي او بیا به هغې باندې فری منټونه ورکوي او دارنګې فری اس ام اس ورکوي. ورته د دې شي څه حیثیت دی؟ اصل کې حدیث پاک کې راځي، حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمانی علیشان دی کل قرض جر نفعا فهو الربا لفظ هم راغلی، او بل روایت کې فهو حرام لفظ هم راغلی. یعنې چاله چې یو انسان قرض ورکي او د قرض د پاسه انسان بیا په هغې باندې فایده حاصلوي، د هغه چا نه چې چاله یې قرض ورکړی وي او چا له یې قرض ورکړي هغه طرف نه فایده وله ورځي، نو دا سود کې راځي او دا حرام دي. نو لحاظه نن سبا چې څومره اکاونټونه جوړ شوي، جیز کیش دی وغیره وغیره چې څومره هم دي، نو په دې کې چونکې یو اکاونټ کولاو شي، په هغې کې بیا خپل مقدار مطابق پیسې کېښودلی شي، بیا هغه مقدار د پیسو مطابق فری منټس راځي یا فری میسیجز راځي، نو دا اسلام دې ته ناروا وایي او د حدیث په رڼا کې دا څیز ناجایز دی.